نوم مینا ککړ دی. زه د افغانستان جلال آباد نه یم او مونږ دلته پیدا شوي یو او دلته کې اوسېږو او ما په دې ټیکوانډو کې یو کال وشو چې زه دلته ټیکوانډو کوم او 6 یا 7 میډالز مې اخیستې ده، 2 ایوارډ مې اخیستې ده. دلته کې په فایټس مې هم ګټلې، پرفارمنس مې هم کړې ده. هغلته کې خو نه تعلیم شته او نه دلته سپورټس شته. مونږ خو بس دلته دې دپاره یو چې دلته مونږ سبق وایو او سکول ته ځو او دلته زه سپورټ کوم. ډېر مونږ غواړو چې د ورزش طریقې نه افغانستان او پاکستان کې مینه راشي او نو بس مونږ دلته نه مونږ ونه باسي، بس دلته مونږ خپل ورزش وکړو. لوبې د جینکیانو لپاره ډېر ضروري دی، ډیفنس دپاره ښه دی او هغوی وارم اپ دپاره چې هغوی صحت دپاره ډېر ښه وي او نور بس زه هم هغه کومه دا ټیکوانډو کوم چې ټول فیمیلز ته ښکاره شي چې جینکیان هر څه کولی شي. السلام علیکم، زما نوم بانیا غسان دی، په 8 ګریډ کې یم اور دا چې کوم کمپټیشن وه په دې کې پومزې وکړو، خپل سټرینټ خپل کیک سر څه مې وښولو اور زما ډېر شوق و ټایکوانډو کول. لکه چې کله زه 5 years old وم زما ډېر شوق و چې لکه زه به ټایکوانډو کوم اور بلیک بیلټ لکه اچیو کوم به. بیا داسې ډېر زیات کمپټیشنز دي ځکه چې زه آوټ شوې وم خو نه بس ما نور ټریننګ کړې او بیا داسې نور کمپټیشنز چې وو هغې کې ما ګټلې وه او پارټ مې هم پکې اخیستی او ګټلې مې وه. لکه زما دې ته شوق غواړ نه و چې زه به بیلم یا ګټم به، خو بس زما دې ته شوق و چې بس لکه څه سیلف ډیفینس یې زده کړم او څه لته اول خو چې راله مشکلات لږ ډېر وو ځکه چې زه نوې وم ما لته ماته څه نه راتلې، خو بیا بعد کې چې زه ماله کیکونه هر څه لکه څه زده شو سیلف ډیفینس زده شو بیا داسې مشکلات داسې نه وو. او دا چې نوې جینکۍ راغلې وې افغانستان او دې ځایونو نه دې هم ډېر ښه گیم وکړو، پاور پکې و ډېر ښه وکړو. زمونږ کلب نه یعنې پاکستان نه هم ډېر جینکۍ وې هغوی ټولو ښه وکړو. زیاتې جینکۍ ډېر لکه فونونو کې بزي او اخوا دېخوا وي او لکه ډېر گیمز ته داسې شوق نه کوي که نه وایي چې نه جي جینکۍ داسې گیمز نشي کولی، خو ما له خوا دا غلطه خبره ده. داسې ډېر جینکۍ دي کوم چې ټایکوانډو کوي او ډېر ښه دي او ټول لکه انټرنیشنلي فایټ ټولو کوي. نو زه دا ویل غواړم چې را دې شي گیم دې وکړي څه نه څه دې زده کړي سیلف ډیفینس. زما نوم ګیتی ده، مونږ د افغانستان اوسیدونکي یو او 2 کاله راهیسه مونږ پېښور کې اوسیدونکي یو او زما 2 جنکۍ دلته په پېښور کې تکواندو کوي او مونږ ډېره خوشحاله یو که دا چې زمونږ اسناد قانوني اسناد هم شته دلته په پېښور کې او لیکن زما ډېره ټینشن په دا دی چې ټول افغانان خو قانوني اسناد نه لري. دلته مونږ زما ماشومان سپورټ هم کوي، ایجوکیشن هم کوي، لیکن افغانستان هلته ډېر حالت خراب ده، نجونو لپاره سکولز بند ده، سپورټ هم نشي کولی او دا مونږ ډېره پریشان کوي، مونږ ډېر خفه یو په دې باندې.